د حیدر علي معامله ختم شو 90% فیصله وشو الک او جنۍ حیدر علي او هغه جنۍ یو ځای کې ناستل معاملې رفع دفع کم جنۍ چې په دې باندې الزام لګولو د زیاتې الزام په لګولو خو داغه حواله سره نور اپډیټس هم راغلي دي او دا جنۍ د سوک حیدر علي سره ملاقات کله شو په لندن کې دوړو په یو ویټل کې روټي هم خوړلې ده دوړو ترمنځ چیټ هم کې دو د سو کالو داسي خو حیدر علي او د دې جنۍ په چیټ کې داسي غلطي خبري پولیس ته نه دی راغلي مخله د جنۍ چې کوم الزام په حیدر علي باندې لګولو نو هغه الزام دروغ ثابت شو حیدر علي بے ګناه ثابت شو ډیر زر به حیدر علي د لندن د پولیس نه مکمل بری شي افیشلی کوم کاغذات تی باغله ملو شي او واپس پر پاکستان کرکټ ټیم ته حیدر علي یو ځل بیا تاسو د پاکستان شاهین لوبډله کې یا د پاکستان ا لوبډله کې تاسو حیدر علي ویني انټرنیشنل لوبډله کې خچون کې حیدر علي د ډیر زیاتې موقع ملو شو خود هغه موقع کمپلیټ کېش نه کزان کنسستنټلی ټیم کې پاتې نو کوجی نو راتلونکي ټایم کې ټیم ته هم راتلی شي دا نه چې بس د کیریر ختم شو لا نوجوان کلاړي دی یا ینګ الګ ته لا ټیم پکشته بیټسمن دی د بیټسمن کیریر سه هم غټ وي د بازار په نسبت باندې اوس د حیدر علي چې کومه معاملې د پاغه تفصیلا خبره کوو نو ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ حیدر علي باندې چې کوم جنۍ کیس کړو په لندن کې د زیاتی چې هغه بیا د پریکټس نه ګراوند نه پولیسو گرفتار کړو بوتل او ورځ نیمه په جیل کې هم تیر کړی و چې هغه نه پس هغه نه موبایل هم ضبط کړی وي به ریلیز کړو د جیل نه پاکستان کرکټ بورډ خپل سنټرل کانټریکټ نه خپل دغه نه هم مطلب دغه سنټرل کانټریکټ چې کوم هغه ملتوي کړو خپل ځان نه ختم کړو ځکه دا رولز دي چې په یو کلاړي باندې یو مطلب د چارج شیټ راشي یا په یو کلاړي باندې مجرم شي نو هغه بیا پاکستان کرکټ بورډ سنټرل کانټریکټ هغه سره تعلقات چې کوم دي د بورډ ختميږي نو دغه جنۍ چې کوم ور 2023 نه حیدر علي سره پر رابطه کې و 2023 نه د په انستګرام باندې یو بل سره غب شپ روان شو دا جنۍ چون کې په لندن کې اوسېږي د پاکستاني خو لندن نېشنلټي ور سره ده نو په لندن کې اوسېږي نو چې کله حیدر علي لندن ته تلو انګلند لا دغه دوره چې کومه د پاکستان شاهین لوبډلې دوره په انګلند کې د میچ زو نو 25 جولای باندې د ملاقات شو په یو ریسټورانټ کې په ریسټورانټ کې 25 جولای باندې د ملو شو چې پای کې د روټایم خوړلې و او 2-3 غنټې د تیر کړو یو بل سره غپ شپ هم لګولې وي په دغه ریسټورانټ کې چې څومره کیمرې وي پولیس هغه وکړي هغه نه لګیدا داسې چې دواړه خوشحال ناست یو بل سره خاندېږي خوشحاليږي نه حیدر علي داسې په جنۍ باندې زور زبردستی کړی ده نه جنۍ داسې په حیدر علي باندې زور زبردستی کړی ده هغه چې کم غواهانو ریسټورانټ کې دنه هغه په هم د حیدر علي مطلب په فیور کې دغه کړی ده غوي ور کړی ده چې دغه غلی بالکل ریسټورانټ کې غنټه نیمه تیر کړی روټایم خوړلې و خو هر څه حسب معمول هر څه نارمل مطلب څه جنگ جګړه نه درشوي یا څه حیدر علي څه غلط کار نه کړی نه د جنۍ د طرف نه د الګ د طرف ای په هم مکمل صحیح گواہی کړی دا مطلب د حیدر علي په فیور کې گواہی کړی دا چې هر څه خاص هم دمنام خو بیا مختلف کیمرو کې د غجنۍ قتل شوی هم دا چې د جنۍ بیا یوازې تللی دا کور ته حیدر علي ته یو خواته دا بل خواته لیدا حیدر علي ته خپل ټل براغلی دا خپل کور لتلی نو پلار باندې هم بیا د انټریکشن نه شوی په دار هم چرته بل زیاده نه دی ملو شوی خو په 23 جولای باندې د ملاقات شو بیا په 2 اگست باندې د جنۍ را پاسي هفته پس تقریبا هفته پس ور پس را پاسي الزام په لګی چې د ما سره زیاته کړی دی یا خو د جنۍ د حیدر علي به د واده آفر کړی وي حیدر علي به قبول کړي نه وي یا به جنۍ ته آفر کړی وي بوله حیدر علي نه وي قبول کړي نو جنۍ غوسه کې راغلی ده هفته پس په الزام لګول چې د ما سره ملو شي او د ما سره زیاته کړي نو پولیس چې بیا انویسټیګیشن کړي د مکمل معلومات کړي دي نو کې حیدر علي بے ګناه ثابت شوی دی حیدر علي له پولیس خپل موبایل واپس ورکړي او دا کیس چې کوم دی ورځ دوه کې به مکمل رفع دفع شي نو دا مکمل اپډیټس دی حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ